بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو قدرمنو نازولو کتونکو د پروګرام چاپېرچټ سره د مردان نه نیغ پلیغه زه واجد وتي یو ځلې بیا ځلم. قدرمنو دا خپرونې نوي دي او ستاسو دپاره خو نوي نه دي ځکه چې خیبر ټلویزیون ستاسو او تاسو د خیبر ټلویزیون یې، نو لهذا دا به تاسو د اتوار په ورځ باندې پاکستاني ټایم 15 بجې هر اتوار د مردان نه نیغ پلیغه باندې کتلی شئ. قدرمنو په دې پروګرام کې نننۍ چې زموږ موضوعات یا صدارنګ دي چې را روان بجټ دی، پروینشل بجټ او وفاقي حکومت بجټ هم دی. پای کې بیا دا چې د دې صوبې دپاره څه حقونه دي او بیا ورپسې راځه نو بیا د مردان چونکې دا د ټولې صوبې دویم لوی ښار دی، نو د دې دپاره که یو صوبې آیا منظورې شوې وي، په هغې باندې څومره کار شوی دی، څومره نه دی شوی، څومره نیمګړي دي او څومره چې کوم دی نو پوره شوي دي. دې نه علاوه چې کوم دی نو نور موږ سره یو څو موضوعات د هغه د کرونا حوالې سره هم دي او ورسره چې کوم دی نو نیمګړې منصوبې او دې سره چې دی نو بیا چونکې 15 کاله وړاندې پراوینشل ګورنمنټ وچلېده د پاکستان تحریک انصاف حکمران ډلې او بیا ورپسې دا وفاقي حکومت یعنې تقریبا 8 کاله برابر شو. نو په دې 8 کالو کې بیا خصوصا زموږ صوبه او بیا په خصوصي توګه باندې زموږ مردان څومره پورې محرومه پاتې شو. په دې ټولو خبرو باندې موږ سره د تجزیې لپاره زموږ سینیر ملګري، زموږ سینیر همکار، تجزیه نګار او د مردان پریس کلب سابقه صدر هم پاتې شوی دی او چونکې زه به دا ووایم چې هغه د مردان د خلکو یو نبض شناس هم هغه ته ویلی شو، بشیر عادل صاحب. تاسو ته موږ هرکلی وایو. بشیر صاحب موږ عموما ګورو که نه چې ډېر خلک لیکل کوي د مردان په مسایلو باندې. ووارل چې زه وګورم نو څومره خلک چې ما ته عموما ستا کالمز او ستا تجزیې رالیږي نو په هغې باندې زه خوشحالېږم په دې چې یاره کم از کم 4-5 کسان داسې زموږ په مردان ریجن کې شته چې هغه د دې ځای نه بشناسي واقعي او هغې په دې مسایلو باندې جوور نظر دی. لومبې سوال بخښنې سره تا له خبرې ته نه پرېږدم هغه دا چې پاکستان تحریک انصاف 15 کاله حکومت پراوینشل وچلېده، بیا ورپسې که ستاسو خیال یې دا 3 کاله خوا وشا حکمرانې ډلې بیا حکومت وکړو په مرکز کې هم او زموږ په صوبه باندې هم او بلکې په موږ باندې خو سم حکومت وکړو که نه. نو زه دا وایم چې یاره دومره ایم پی ایز دي، ایم این ایز دي، تقریبا 8 پورې هغه او دا 3 پورې ایم این ایز، آیا څه کار وشو که نه؟ واجد صاحب زه خو لومبې د خیبر نیوز شکریه ادا کوم ستاسو چې تاسو په دې اهم موضوع باندې یو باقاعده پروګرام شروع کړو. دا د قدر او ستاینې وړ خبره ده. کوم حده پورې چې ستاسو د سوال تعلق دی ډېر اهم کوېسچن تاسو وکړو. حقیقت دا دی چې 8 کالو نه مونږ تحریک انصاف چې کوم دی نو په مونږ حکمرانی کوي په صوبه کې. خلکو څنګه چې ملک کې د تبدیلی یو ناره یو سلوګن وغږېده نو خلکو هم ورپسې شو. ووټې ورکه دا بحث نه کوو چې الیکشن څنګه او څنګه، نو دا ځان له خبرې دي، خو د 8 کالو نه بهرحال د حکومت واګې د دې خلکو په لاس کې دي. تیر بس هغه چې بالکل چې هر څنګه دي په هغې بحث نه کوو چونکې موضوع دا که موږ وګورو چې مردان کې مردان خلکو ډېر غټ منډیټ ورکړ پی ټي آی له په 2م ځل. دا په تاریخ کې زموږ د صوبې تاریخ کې په لومبي ځل صوبایي حکومت له غټ منډیټ ورغی، یعنې په ډېر مارجن باندې هغې په حکومت کې رالل. بیا مردان هم د هغې یو حصه د دویم لوی ښار دی. دې ښار کې 8 سیټه صوبایي اسمبلی دي، په 8 کې 7 سیټونه پی ټي آی ته رالل، حکمران ډلې. یو سیټ چې کوم دی د مسلم لیگ جمشید ممن صاحب کوم چې د تحصیلي تخبې نه الیکټډ دی هغه راغی جی نیازبین. دویم که موږ وګورو چې کله قومي اسمبلی ته راشو نو هلته 3 سیټه دي موږ سره، په 2 باندې تحریک انصاف دی او په 1 باندې عوامي نیشنل پارټي سابقه زموږ د دې صوبې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان اوتي صاحب په هغې باندې الیکټ شوی دی. دا خو د منډیټ خبره ده، ډېر غټ منډیټ دی. اوس که موږ وګورو چې په دې 8 کاله کې دې منډیټ سره څه وشو، په دې ډېر لوی نشست کېږي، ډېر دغه کېږي، خو زه به دا ووایم چې مردان سره انصاف نه دی شوی. د هغې بنیاد دا دی چې یو خو به زه دې ځای نه شروع کړم چې تېر د پرویز خټک صاحب مونږ پوره دور وګورو 15 کاله، نو زما خپل یاداشت دا وایي چې هغه صرف 3 ځله مردان سرکاري دوره کړې ده. سرکاري دوره کې دغه راغلی دی هسې چې ته غم ښادو کې که راغلي هغه خوب چونکې او نادره باندې چې کله دلته هغه ټیک شوی هغه خو نه راځي دغه کې راغلو. په دې خبره خفه شو چې موږ ورته وایو چې تاسو خو 8 امبولانس د مردان نه یوړلې نو ښار ته او دغه رنګ اسد قیصر صاحب چې دي نو ثوابې ته یوړې نو په دې ډېر سخت خفه شو. بس هغه ټایم خو چونکې د دې مقصد سو چې د دې شاته څه فلسفه سوه یا د دې ذهن سو بدقسمتي دا ده چې څوک د دې غوږونه دا ډک شو چې هر څه خو
عوامي نېشنل پارټۍ مردان ته وړي دي د مردان کارونه یې کړي دي د مردان منصوبې دي نو اوس نوره صوبه خو کو نو دي ځای نه امبولانس نور بلا سیزون ابتباده پورې زمونږ امبولانس د تلو دغو بیا پکې صحافیانو د دې ځای خلک را پاسېدل او هغه خپل کردار یې ادا کړ نو هغه خو د دې هغه منصوبه پاتې خو زه دا خبره کوم چې تاسو د دې نه د یو حکومت اندازه کولی شي چې دویم ښار دی دا د حکمرانانو ښار دی او بل زمونږ وزیر اعلی صاحب خو زمونږ نه زما خیال دی په 20 کیلومتره کې پروت دی نو خو که فرض که بغیر پروتوکول هم راته نو سهار او ماښام د دې ځای خو موږ سره یو سیاسي بدنیتي بغض کینه ساتلې شوې ده او د هغې دغه دا دی چې په هغه کلونو کې مونږ دغسې لږ محرومه شو ګو چې دلته نه سینیر وزیر و عاطف خان هغه تر خپله حده پورې څه کارونه څه منصوبې څه کوشش یې کړی دی ښه کافي خو د هغې عمره نه دی کړی کم چې د دې ښار حق نو زما خیال دا چې بشیر خان که ستاسو خیال دی که جی جی عاطف خان چې په سټارټ کې ټوریزم منسټر راغی جی جی نو هغوی که ستاسو خیال نو ډېر یو قسم د هلې ځلې شروع کړلې که نه بهر ملکونو ته هم دورې وشولې او د ټوریزم یو قسم د ګرومینګ دپاره هغوی یو کوشش شروع کړو تاسو د هغې د دویم دور خبره به کوئ په لومبي کې خو دا چې مخه نه ده مخه ورته والې مخه ګوره دوه ځینې خلکو به وایي چې دا د پرویز خټک خبره نه مني ځینې خلکو به دا وایي چې نه یار دا خو د فلاني سړی دا ډنګري سړی یار دغه خبرې پرېږده دا تعصبات یو طرف ته کې ستاسو د پارټۍ سړی خو دی که نه ایګزیکټلی همدا خبره ده لومبي دور کې عاطف خان سره منسټري چې وه تعلیم و هغه په تعلیم کې ډېر کارونه وکړو سینیر منسټر دویم دور کې بیا په هغه سره په سټارټ کې ټوریزم او بیا په دواړو دورو کې د دې مردان بدقسمتي زه به دا ونه وایم چې دا د عاطف خان هغې خو سیاسي خپل هلې ځلې په یو فورم کې کوي او د هر سیاسي وګړي دا حق دی چې د مخکې تلو دپاره نو هغې باندې خو مختلف الزامات ولګي چې دی د وزارت اعلی دپاره سازش کوي صحیح زما خیال دی بشیر خان یو کال دی جی جی تاسو ډېره ښکلې خبره شروع کړه دې اړخ ته راځو جی السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه له خیره هلو 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 السلام علیکم ځینې خلک د موبایل نه به کوي نو هغه د سیګنلو مسله راځي ډراپ کېږي زه بهرحال چې کله کال راشي به ما دا خبره کړو چې دویم ټینور کې بیا د مردان بدقسمتي راله چې عاطف خان که په تیر دور کې پرویز خټک صاحب سره په جخ کې نه روانېده تر ډېره مودې پورې نو په دویم کې خو بیا راونډ اباوټ یو نیم کال پس مسله راله هغه د منسټرۍ نه لږ شو بیا د هغې نقصانات څه شو نقصاناتو ته راځو جی او دا خلکو چې کوم نقصانات شي په دې خبره کوو جی 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 السلام علیکم څوک د کوم ځای نه له خیره السلام علیکم جی زه محمد اسحاق خبرې کوم چې د مردان نه ښه جی جی خپله خبره وکړئ تاسو خپله خبره وکړئ جی اواز جی ډېر کم راځي بالکل ستاسو اواز موږ ته صحیح راځي تاسو خپله خبره وکړئ ښه جي ښه بشیر صاحب سره جی خبرې کولی شو ناست دی جی بالکل ناست دی موږ سره بشیر خان زموږ خو جی هغه ته ډېر سلامونه ورته وایو ښه جي وعلیکم السلام سلام د هغې قبول کړي زموږ ګران مشر مردان تاسو سوال سره خپل کوېسچن وکړئ جی زموږ چې دا د هغې نه سوال دی چې د مردان کې کوم سبا د پی ټي آی د ګورنمنټ کوم چې امپیګان دي نو دوی د خپل د کسانو ته دا ووایي چې د مردان دا کوم مسایل چې کوم خاص کر چې د هیلث حوالې سره دا د پبلک هیلث حوالې سره دا دي چې دي مطلب هغې سره ډسکس کړي ځکه چې د مردان هېڅ نمایندګي نه کېږي نن سبا په دې دور کې حالانکه د مردان کې شپږ امپیګان چې کوم دي هغه ناست دي په د مردان ترقي هغه شانتې ده کوم چې په تېر شوي ګورنمنټونو کې ترقي وه نو زموږ د دې دغه درخواست دی بشیر صاحب ته چې په خپل قلم سره د منتقدي سره هم دا خبرې ډسکس کړي چې تاسو د مردان عوام دپاره څو کړنو څه پورې به دې سره وکړي ډېره مننه ستاسو بشیر خان تاسو نه دا کوېسچن وکړو چې تاسو خپل قلم پکې استعمال کړئ او هغه الریډي استعمالېږي ستاسو ډېر خاص دوست خو نوم ماته صحیح کلیر نه شو هغه ټایم کې اواز ډېره مهرباني زموږ دوستان چې څوک هم د خیبر نیوز په شیشه زموږ پروګرام ګوري ټولو ته سلامونه او د دې خصوصا وعلیکم سلام حقیقت دا دی مونږ خپل اواز پورته کوو دغه وجه ده چې دلته تاسو نن مونږ له تکلیف راکړی په خپل هم په دې اهم موضوع لګیا یې نو همدا مقصد دغه دا دی چې یاره کوم مسایل دي هغه مونږ په ګوته کړو کوم ځای خامې دي هغه روباسو کم تجاویز دی هغه کیدو نقصاناتو خبر هم کوله جی تاسو ګراوم په دغه ځای راشه خو دې کې د وړه شان خبره اډ کوم جی لکه په تیر حکومت کې څنګه چې تاسو وی چې را ایجوکیشن منسټر او جی جی عاطف خان
هغه په یو ورځ په تقریر کې وي بخښنه غواړم زه د هغه فیور نه کوم په یو ورځ په تقریر کې وي چېرې دا رفیق خټک صاحب چې کوم دی نو دلته موږ الوداعي پروګرام ورکوو زه په دې ډېر خوشحاله یم چې دا ډېر تکړه سړی دی خو د ده زه چې کله وي منسټرۍ ته رالم نو ما ته هر سړي دا وي چې دا د ایجوکیشن ډایرکټر دی خو ګورې پام کوه دا نیشنلي دی نو ما ورته وویل چې یو سړی کار کوي نو هغه که پیپلي دی او که نیشنلي دی او که د پي ټي آی سره یا هر ادارې سره او یا د هر پولیټیکل سټانس لري یا د یو سیاسي ډلې سره هېڅ زما کار نشته خو سړی ښه سړی بالکل واجد غرض د خبرې دا دی که پرویز خټک صاحب په دې خبره سوچ کړی چې یاره دا سړی خو چې دی ډېر ریلایبل دی او لکه کار کولی شي نو بیا خو زه وایم چې دغه تعصب د سره نو پکار چې یاره یا زه د مردان یم یا د نوخار دی وغیره جی نه دا تاسو ښه ووایئ ځکه ګوره زمونږ مختلف انسټیټیوشن دي سرکاري پرایویټ یا پبلک څومره هم چې دي نو دې کې هو مختلف ذهنونو والا خلک دي نه خو ټول پی ټي آی کې دي شي نه نیشنل پارټي کې دي شي نه پیپل پارټي کې دي شي او دغه رنګ نه جماعت اسلامي یا جے یو آی دغه سره هیڅ قسمه دغه نشي کېدی خو دا ده چې دی مونږ په دې باندې مونږ له ټریټ پکار دی کله چې کوم حکومت راشي چې دی نه مونږ کار والو صحیح ده بالکل د دې هغه صلاحیتونه چې کوم دي هغه مونږ په دغه کې راولو ټیک ده دا اوس چې کوم موجوده دور دی جی د دې تحریک انصاف اوس تقریبا 3 کاله پوره کیږي او لګ بګ صحیح په دې 3 کالو کې وزیر اعلی صاحب جی محمود خان صاحب مردان ته یو ځل خو چې کوم دی نو دلته کرونا راله لومبې چې کوم لهر راغی په هغې کې منګا کې د پاکستان لومبې زمونږ په سعادت خان نومې کس چې هغه په دې وبا باندې شهید شوی دغه چې کوم د هغې نه پس دلته میډیا خلکو خصوصا زه به د میډیا دوستانو ډېر شکریه ادا کوم چې هغوی فایټ کړی د مردان دپاره ډېرو خلکو کړی دی سیاسي هم کړی یارې خو زمونږ ملګرو چې کوم فایټ وکړو هغه په دې مجبوره شو چې راغی خو بدقسمتۍ نه تش لاس راغی او تش لاس لړ صحیح ده په دویم دغه کې هغه د امیر پرزن خان حلقې ته راغی سرکاري دوره چې وه او هغې حلقې کې هلته څه اعلانات وکړو صحیح ده خو چې هغه دا واده وکړه چې زه به بیا راځم مردان ته دغه دی بیا ورته هلته خلکو دا و چې ډک جیب راشه خو بده مرګه بیا پکې دا وبا راله اوس ګورو مونږ ورته دا دغه کو چې د مردان خلک ستاسو انتظار کوي او ستاسو د ډک جیب او د کولو لاس انتظار کوي چې د مردان دپاره میګا پراجیکټ وروړي فنډونه ریلیز کړي ځکه چې دلته ډېرې مسلې دي واجد بھائی تاسو هم ګورئ وینئ ریپورټینګ کوئ ستاسو ځان له یو نظر دی د مردان په مسایلو د مردان د خلکو چې کوم دلته کې دي ته کوم پیښې دي او شخړې دي په هغې نو تاسو هم څه پوهېږئ چې زه دا وایم که نه ګوره که ستاسو خیال و جی جی چې ګاډۍ ته دوی راغله که نه نو ده وویل چې یاره ما ډک جیبونه راوړو خو ما هلته په ایم ایم سي کې پرېښودل او څه مې ستاسو دپاره پراجیکټونه راوړي دي ښه جي خو زه ډېر د بخښنې سره خبره کوم 10 منصوبې دوی اناونس کړلې ښه جي که نه او که ستاسو خیال په هغې باندې په څه باندې خو د سر اړو کار نه دی شوي او څه منصوبې داسې دي چې هغه نیمګړې پاتې دي لکه څنګه چې تاسو د دې نه وړاندې نشاندهي وکړو چې یاره حکومت 15 کاله چې دی نه دوی په پراوینشل سایډ باندې پاتې شو بیا دا 3 کاله چې کوم دی نه دوی دا دی په فیډرل سطح باندې پاتې شو اوس خو سره پاور هم ډېر دی طاقت هم ورسره ډېر دی نو کم از کم دغه منصوبې چې دي نو ته پې هم یو دوه خبرې وکړه چې مینز که ستاسو خیال کیډټ کالج دی جمنیزیمز دي سپورټس کمپلیکسز دي باچا خان میډیکل کالج چې کوم دویم فیز دی په هغې باندې کار ونه شو او بیا که ستاسو خیال بېنظیر اسپتال چې دی که نه نو هغې کې څه بلډینګس جوړ شوي دي سټاف انتهایي کمې د ماشومانو اسپتال دی ډېر لوی اسپتال دی دا به چې په دې باندې کار پکار ده داسې د مونږ وګورو چونکې پروګرام مونږ به د وخت لمن مونږ سره زما خیال دومره نی چې ډېرې پراخه نی چې خبرې ډېر وکړو مونږ به کوشش دا وکړم چې یاره داسې غټې غټې خبرې راوالم یو خدای چې ډېرې منصوبې سابقه دور کې د نیشنل پارټۍ چې کم دور وای کې تیر شو چې په هغې کې باچا خان میډیکل کالج شو بېنظیر چلډرن شو پارکونه شو رنګ روډ شو د اسپتالونو خصوصا منصوبې چې هغې کې ډي ایچ کیو صحیح ده ډېره غټه منصوبه وه دغسې مسله اوس دا نه ده هغه منصوبې جي په داسې پوزیشن کې دی ټایم کې چې موجوده حکومت دې له فنډ نه ورکوي که فنډ ورکوي د فرض که زمونږ چې کومه منصوبه ده د ډي ایچ کیو هغې له داسې فنډ ورکوي چې سړی په وینټیلیټر وي نه وجني او نه دا کې کاسټ دونه سیوا شو چې هغه اوس چې کمپلیټ کیږي جي نو په هغې کاسټ هم ډېر راځي لکه اوس ما دلته کې هسې یو هغه کته چې یاره زمونږ هغه منصوبه چې وه لکه فرض که بېنظیر چلډرن دا د 2407 میلیون روپو منصوبه سټارټ کې وه لکه دا حیدر خان وخت کې شروع شوې د عوامي نیشنل پارټۍ کې نو دې ته تر اوسه پورې 903 میلیون ورکړي شوي تر اوسه پورې ده
ټیک ده آیا دا به کله مکمل کیږي؟ ټیک ده لکه مونږ لکه زمونږ بدقسمتي دا ده چې هر سیاسي حکومت په تنقید خفه کیږي. مونږ دا وایي دا مونږ یو ځل لطیف خان ته یا د دې مشران چې مونږ وایي دا منصوبې تاسو مکمل کړئ په خپل افتتاحګانو کې، دا به تاسو ته سیاسي پیدا درکوي. ټیک ده هغې شروع کړئ، تاسو ورسوئ. بل بشیر خان کستا خیر مردان یو جنگ شم دی کنه جی جی په دې باندې ګوره که فرض کړه دلته لوی هسپتال دی نو چونکې پېښور پسې دا دویم لوی ښار دی جی جی نو په ایم ایم سی زیات زور دی په ډي ایچ کیو باندې زیات زور دی موږ سره خوا کې ثوابې ده تر د بونیره پورې تقریبا داسې ده واجد بھائی دا مردان چې دی دا یو نو ښار ګیټ وے ده. بالکل تاسو کو ګوره د هغې ملکن ډویژن تر اخري ضلعو نه خلک راځي مردان ته. صحیح ده د مردان نه بیا وروستو ځي. ګوره مردان دومره یو کمپریهنسیو دغه په کار دی دلته کې انسټیټیوشن چې کم از کم زمونږ په دارالخلافه صوبایي دارالخلافه باندې هغه بوج کم شي. په تیر حکومت زه بار بار تیر حکومت خلک پې جوړ د هغې دغه دی، خو نه داسې نه ده چې کم ښه کارونه هغې کړي دي هغې مونږ ستاینه کوو، کوم چې بد کړي دي مونږ په هغه وخت هم تنقید کړی، اوس هم ورته بد وایو، خو نه لکه مقصد دا و چې په پېښور باندې بوج کم شي. جی جی جي هم د نقصاناتو پراجکټ باندې راځو. جی السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه جی؟ وعلیکم سلام، زه عایشه خبرې کوم د مردان نه. جی جی بالکل تاسو خپل خبره وکړئ. بشیر صاحب ته زما ډېر ډېر سلامونه. بشیر خان ته سلام. وعلیکم سلام عایشې بیبي مهرباني. واجد صاحب زه ما شکر دی د خیبر نیوز هر یو پروګرام ګورم کرنٹ افیرز باندې او ستاسو دا پروګرام ماشاءالله ډېر ښکلی روان دی. ډېر زیات ښکلی ډسکشن مو پکې روان کړی دی. زه د دې پروګرام ستاینه کوم او زه دا وایم چې داسې قسم نورم پروګرامونه تاسو کوئ چې د مردان عوام ته او د مردان د حکمرانانو ته لږ د عوام غږ رسي د خیبر نیوز په شیشه په ذریعه. خو زما د ستاسو د ټاپک حوالې سره یو سوال و. جی بالکل. هغه دا و چې زما سوال دا دی چې اخر څنګه چې بشیر صاحب او تاسو خبر وکړه چې لکه ډېر حکمرانان رالو، پرویز خټک او د هوتي صاحب ډېر څوک راغلو، خو اخر داسې به څوک راشي چې لکه د مردان د ترقۍ دپاره کار وکړي، لکه سیاست نه کوي. اوس هم په مردان ضلع کې دونه ډېر مسایل موجود دي، حالانکه د کې پی کې دویم غټ شهر دی مردان او په دې ښار کې ډېر غټ غټ مسایل موجود دي. کم غټ غټ علاقې دي، هغې ځایونو کې ګیس نشته، څه ځای کې کندې کپرې اوشي د ګیس په پایپ لاین لګولو په نوم باندې او هغه دغه شانتي کولاو پاتې شي، څه ځای کې خلک وایي بجلي نشته. مطلب غټ غټ مسایل په دې غټو غټو علاقو کې دي چې وړې علاقې هم نه دي چې خلک وایي چې لکه کلي دي بانډې دي چې رسېدې ورته نشي. نو اخر ستاسو په دې باندې له تبصرو کې څه حل په دې روزي؟ ډېره مننه جي تاسو. هغوی دا وایي چې لکه مطلب د ګیس منصوبې عموما د هغې اناګوریشن افتتاح وشي یا اکثر شوي هم نه دغه شان نیمګړې پاتې کړې ځای په ځای باندې کندې کپرې پرتي پیپونه خلکو ته راوړلی شي بیا پکې ګیس نه لکه یو خبره نه ده ټرانسفارمر یې چې ځینې نشته دی په ډېرو ځایونو کې. بجلي هم مسلې دي. بالکل بجلي نشته دی ډېرو ځایونو کې، لکه په دې یوویشتمه صدۍ کې داسې ځایونه شته چې هلته بجلي نشته. ګوره زموږ ځینې وخت دا خبره کوو چې مردان د حکمرانو ښار دی، خو دا اوس په دې دور کې ښار ناپرسان دی. لکه ګورم دا خبرې وړې وړې خبرې ګوره جي مونږ په تاسو هم ګرځئ به طور صحافي خپل رپورټینګ کوي زه هم کوم داسې وړې وړې خبرې هغې کې نه منسټر ته ضرورت شته نه ایم پی اے ته ضرورت شته. دلته کې بنیادي طور لیک اف کمیونیکیشن دی. زمونږ ایم پی اګان صرف او صرف خپل سیاسي سکورینګ کې بدقسمتي دا ده هغې د خپل هغه اوورال چې دی ایجنډه ده په هغې کار نه کوي، هغې دی شاته غورځولې ده. ګوره جي دا بیبي د ګیس خبره وکړه، تاسو لړ شئ دغه مردان شریف آباد روډ ته د بایپاس نه یو روډ تللی هلته ګیس والا بلا وخت نه کنده کړې ده. بشیر خان همدې خبرې له راځو زما خیال دی وخت د دمې شوی جی جی قدرمنو وخت د وړې شان دمې شوی دی. بیا به یو ځلې تاسو ته په خیبر نیوز کې هرکلی وایو.
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی چونکې تاسو زموږ نازولي کتونکي تاسو موږ ته کال هم کولی شئ او تاسو ته نمبر بار موږ چې 0937 8754 او 95 یعنې ډېر ښکلی اسان نمبر دی په دې باندې ستاسو کال څه راغلل او څه تاسو موږ ته کولی شئ ګرانو کتونکو 10 منصوبې دي د مردان دپاره فنډ شته نشته په دې باندې هم خبرې کوو او دې سره سره ډېر ځایونه داسې دي چې هلته ډېر چې کوم دی نو فیسیلیټي شته دی خو دا ده چې هغه فیسیلیټي دي هغه مشینري د هغې دپاره اپریټ کول یعنې مطلب هغه ملازمین نشته قدرمنو دې وخت کې موږ سره یو کال هم دی بشیر خان زما خیال دا کال اخلم بیا هغې نه پس تاسو له بیا راځم جی السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه له خیره هلو هلو ها بشیر خان او کار ډراپ شوی منصوبې ډېرې زیاتې ډېرې زیاتې دي خو د دې دا موجوده ځینې غټ ګوره جي داسې دا چې مردان کې میګا پراجیکټ چې کوم دي هغه راوند اباوټ 15 نه سیوا دي ټیک ده څه منصوبې د موجوده دور دي د دې تحریک انصاف او څه د تیر حکومت دی مونږ چې کومه مسلې پیدا شوي دي یا مسلې نه حل کېږي هغه دا دي چې د تیرو منصوبو ته فنډ چې کوم دی هغه فلفولي نه ریلیز کېږي د هغې کاسټ سیوا شو کومه منصوبه چې په تیر په 1 میلیون روپیه کې ده هغې اوس 1.5 میلیون شو ځکه چې کار پې بند شو بر وخت پیسې ریلیز نه شوې اوس لکه موږ ډي ایچ کیو منصوبه والو هلته چلډرن اسپتال دی هلته دغسې پروت دی جی جی والے کال والے جی السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه له خیره هلو جی تاسو خپله خبره وکړئ ستاسو اواز راځي هلو تاسو خپله خبره وکړئ ستاسو اواز موږ ته راځي ما خیال دی چې اواز زه بهرحال موږ به خپل مسله د ملک په هغه کې راځي زما په خیال سیګنل شو جی السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه له خیره تاسو خپله خبره وکړئ جی ها وایم سلام ستړی مشي دغه ترقیاتي کارونو په باره کې خو چې دی نو د اوسني حکومت خپله چې هر شي کېږي خو پرې داسې مطمئنه نه یم خو زه دا خبره کوم چې مخکې هم د دې نه چې کوم حکومت کې د کله چې د PK3 په تقریبا چې احمد خان بادر په دې دغه کې صوبایي ممبر و زه به د نور چا خبره کوم زه خپله خبره کوم چې زه د راهي سکون بغداد چې دی نو په دې کې د راهي سکون باندې اسوسییټ جماعت مقامات محله اتمخیلو کې یو کار شوی دی تقریبا چې په هغې کې 22 نه سیوا مین هولونه دي په هغې باندې سینډر کې خپل بلونه هم پاس کړي دي هر څه شوي دي په هغې کې موږ ته ډېر زیات تکلیفونه دي دا د خاکسار سره راځي خاکسار علاقې سره کمشنر صاحب هم نو هغه هسې رنګینې پیش کوي او په هغې باندې په هغه چې کوم دغه باندې دغه راځي ورکشاپ وایي یاره په دې باندې خپل کمپلین کوي مونږ کمپلین وکړو خو هغې کمپلین چې کوم دی نو ډېر زه معلوم خلکو له سترګې تورې کړي کمشنر صاحب هم سترګې تورې کړي او په دې باندې هېڅ قسمه څه کارروایي نه کېږي نو چې کله په یو سیز کې لکه څنګه چې تاسو زموږ ټلیفون کال اورئ او مونږ ته د دې واپس جواب نه ملایږي زموږ کار نه کېږي یا داسې د حکومت ترقیاتي کارونه نه کېږي نو په دې باندې اخر عوام چا ته ځي مونږ تاسو په وساتت باندې د خپله باندې دا یو ریکویسټ کوم چې یاره آیا کوم د چا په حکومتونو کې کارونه پاتې شوي دي مهرباني کې هغه کارونه هم پوره کړئ څنګه چې په محله اتمخیل راهي سکون روډ باندې د اسوسییټ جماعت مخې ته کوم کار پاتې دي او هر یو حکومت ته موږ درخواست کړی دی خو یو قسم تر اوسه صحیح ده ډېره مننه ډېره مننه جي ما خیال دی یو تیر حکومت کې چې کوم دی نو یو پروجیکټ دی او هغې کې چې دی نو د ډرینیج سیسټم او مین هولز وغیره هغه صحیح سر ته نه دي رسېدلی تر اوسه پورې واجد بھائی که مونږ دا کالر چې هر څوک ډېره مهرباني دا بنیادي مسله د مردان کې تاسو بنیادي مسله وچېړئ که نه چې مردان بنیادي مسله څه ده هغه د سیوریج سیسټم ده نکاس آب چې ورته وایي جی دا دومره اهم مسله ده چې اوس فرض که لږ باران وشي تاسو ګوره زموږ چوکونه زموږ کوڅې زموږ نالې بند دي هغې انتظام نه دی شوی بار نه روډونه ده شي تیر حکومت نه غلطي دا شوې ده NP حکومت نه چې هغې د مردان باندې راوند اباوټ 74 ارب نه سوا روپیو لګولي دي خو دې منصوبه باندې هغې هېڅ قسمه که کار کړی دی نو هغه هم څه خاص کار نه دی همدغه وجه ده چې دونه پیسو باوجود هم نن چې باران وشي زموږ په لارو کوڅو کې اوبه ولاړي نو دا یوازې د خاکسار د مالې یا د شمشي روډ یا د باړیچم یا د اوتي مسلې نه دا کامن د مردان غونډې مسلې دي چې نکاس آب چې دی هغه ضروري دی او کم چیلنجز چې اوس زموږ د موجوده حکومت ته دي لکه اوس ځینې وخت موږ نه
زمونږ ایم پی ایګان دوستان تپوسو کې مردان کې څه مسله ده ښه مردان کې چې کومې مسلې جي ګوره دلته کې یو خو دا مسله کومه چې ډېره غټې مسلې یو خو ټرانسفارمر شو بجلی شو دا خو به که دا حکومت یو که بلې دا به یې وي دا خو نه ختمېدونکي ډې ټو ډې ګوره مردان بنیادي مسله یو دا ده چې یاره د دې سیوریج سیسټم دغه شي د اوبو صفا د سکولو د اوبو صفا نظام ټیک شي ټیک ده دا انتهایی خراب دریم موږ سره صحت فیسیلیټیز تر ډېر حده شته زه دا منم چې تیر حکومت کې هم کار شوی دی موجوده کې هم شوی دی صحیح ده ایم ایم سی ایم ټي آی کې چې کوم اکوپمنټ دی هم ډېر ویل دی خو دلته برن سنټر نشته ها دا یو غټه مسله ده صحیح ده دلته دا کیپټل سټي کې اوس جوړ شو نشته الټیم اوس جوړ شو جی بالکل مونږه کپرس کې دلته ګوره په دهشتګردۍ په دوران کې بم بلاست شوي دي واقعات شوي دي په کورونو کې سلنډر اخلاصي شوي زنانا ماشومان سړي هغه چې اوس وځي نو خړومبي به وروړي هسپتال ته هغه سړي ته خدا پته نه چې زما مریض په کم کنډیشن کې آی دی 50% ډیمیج دی 95 دی یا 10 دی را غریب خو به وړومبي وروړي ایمرجنسي ته هلته چې دی راشي ریپورټ ټو پیشاور دا ډېره مشهوره جمله ده صحیح ده دای جملې خاتمه ګوره تر اوسه نه شوې د مردان خلک په الګي د مردان د منتخب ایم پی ایګانو اکه دیو کبلی منی چې دا ریپورټ ټو پیشاور ختم شي ټیک ده نو الته واجد به لکه دا برن سنټر مون کار یا تزو پیښور نه اسلام آباد پیم زراپند هر یو هسپتال تزو خپل مریض ګرځو مونږ بیا ډیر وخت ضایع شي او قیمتي جون ختم شي تاسو بشیر خان یو خبر او بل نوٹ کړی وي په مردان میډیکل کمپلیکس کې کوم ګورو کنه مردخانه ده عموما هغه سلورون بجونه پس الته تعالی دومره غټه تعالی وته لګول بل دا دا خبره ده کنه چې دا مړي غریبان لکه غریب خلک یې راوړي او دلته بیا د هغې چې دی نو پوره پوسټ مارټم یو شی بل شی دا نه کېږي یو څیز ما بل هم چې نوټ کړی هغه دا چې مشینري دي سره شته دی کار قسمه اکوپمنټس دي خو په دویم او په دریم شفټ کې دي سره هغه ملازمین نشته چې هغه اپریټ کړي بالکل هم مسله دا ډیره ګټه ګوره جی لکه داوی خو به زمونږ ایڈمنسټریشن کې چې دا موکړو اصل حقایق خو چې لړ شي مریض وسی ګوره جی اوس په مردان هسپتال ایم ټي آی ایم ایم سی کې او پی ډي بنده ده جی ولې بنده ده وی کرونا ده کنه کرونا ده دا کرونا آیا سار یو 2 بجو نه پس نی چې پرایویټ کله پریکټس شروع شي دغه واجد به دا مسلې زمونږ ایم پی ایګان کم زیدي چې وروره پرایویټ ته او پی ډي کې او په دغه هسپتال کې او پی ډي کې په دغه هسپتال کې اپریشن کې ښه د دې مقابله کې په ډي ایچ کیو کې او پی ډي د تیر یو هفته نه اپریشنل ده ولې ته کرونا نشته غریبانان زه چې بار وایم چې مردان د قیادت نه سیاسي قیادت نه محروم دي ټیک ده زمونږ ایم پی ایګان که زمونږ غږ اوري زمونږ پروګرام ګورګي دي په دې غورو کې څوک پرمخ کېږي ګوره چې دلته وفاقي وزیر مملکت شته علي محمد خان دلته سینیئر منسٹر عاطف خان شته و ایم پی ایګان دي صحیح ده درې ایم ان ایګان دریو کې دوه ایم ان ایګان دي ښه بل خو ګوره زمونږ ایم ان ای صاحب ته کم چې دا پوزیشن دی امیر حیدر خان اوتی صاحب تر اوسه €1 ترقیاتي فنډ نه دی میلو شوی ټیک ده سیاسي بنیتي وګوره بغض وګوره کینه وګوره هغه پسې خلک ځي ماله ټرانسفارمر ټیک کا هغه چاته به وضاحت کوي دی کو مطلب پکار دی چې بای هغه خلکو منډیټ ورکړی دی سیاسي هغه دغه د سترګو نه لرې کې چشمې چې کوم ستاسو مخالفت چولی دي څنګه چې ستاسو منډیټ مونږ او ټول خلک احترام کوي د خلکو د منډیټ احترام وکړي تاسو په تنقید مخه پکې ګورئ جی یو خبره واجد به بل تاسو خبره زمونږ دا واحد سیاسي خلک دي چې تنقید مایند کوي خپه کېږي که ته ورته وایې چې تاسو نه دا غلط کار کېږي او دا خو زمونږ د بل کیمپ سړی دی دا د خدای په نیکه کا تاسو له خلکو منډیټ درکړی تاسو په داسې پلیټ فارم یې چې تاسو باندې به خلک تنقید هم کړي د خلکو خوږې ترقې خبرې به اورئ دا به اورئ نو البته سیاسي لیډر تاسو د ایم ایم سی د مردخانې خبره وکړو یو خو چې کومه کمره کې د مردخانه ډېره د افسوس خبره ده بالکل زمونږ د مسلمانې زمونږ د پښتونولۍ زمونږ روایات او اقدار اسلامي دادي چې مړی به په عزت او احترامي آیا ته ورشه د هغې تماشا وکړه نه ټیک خبره ما داسې دا خو ډېر شرم خبره چې مونږ وایو ایم ایم سی داسې په یو داسې تړ کلاس ځای کې مردخانه ده چې لکه هلته کې زما خیال دی چې د دې شایه نشان نه ده کم چې د ایم ایم سی بلډینګ دی بیا تاسو 2 بجو نه پس دا مسلې شته بالکل دویم شفټ دا مسلې خلکو ته شته سټاپ کم دی په دریم شفټ کې چې ته لاړ شي سټاپ کم دی موږ دا نه وایو چې ګنې ایڈمنسټریشن چې کوم دی نو کار نه کوي کار به کوي خو خلک ورسره کم دی دا کار کوي ګوره موږ بار دا خبره کوو چې کاسمیټیکلی سرخي پاوډر ډېر زیات دي په ایم ایم سی کې خو کار هغه عمره نه دی څه چې دي دعوې کوي لکه اوس بېنظیر چلډرن هسپتال ته ما د فنډ خبره وکړه
کدی دا ریلیز کدا د ټول پاکستان یو غټه منصوبه ده بیا به د پینډین هم دلته مریض راځي موږ به خپل ماشومان نه وړو ځکه چې دلته به هغه فیسیلیټیز چې کم نومولود ماشومان زمونږ کېږي هغوی ته کم مسلې راځي او بشیر خان تر اوسه پورې لا خلکو ته دا هم پته نشته چې په مردان کې دومره غټ پراجیکټ د ماشومانو هسپتال شته دی ها دلته بالکل دا چاته ځکه نشته چې منصوبه ولاړه ماشوم لکه هلته بوتلې دا اوس جی زمونږ فیسیلیټیټ کیږي نه او یا مثال خبره ده هغې کې ګوره د ګوتو په شمار یو څو امپلایز دي هغې خو به راشي مثال خبره څلور پورې به خپل مونږ ته د ټولو نه غټه مسله سکیل پکار دی ګوره دلته مونږ سره خو وینټیلیټر شته د کرونا به دغه بوکو دعوې به هم دي کي چونکې هغه غریبانان امپلایز دي زه د هغې دغه نه کوم د هغې موقع په ټیکي خو زه دا خبره کوم چې مونږ سره سکیل وینټیلیټر اپریټر نشته مطلب وینټیلیټر نشي چلولی جی نشي چلولی ځکه چې هغه ډېر حساس څیز دي ټیک ده مونږ د اکسیجن دپاره زمونږ ایڈمنسټریشن زمونږ د هسپتالونو انتظامیه در په در ګرځېده په دې دغه کې دا شکر الحمدلله کرونا اوس کمه شوه دی یو هفته کې د هغې ګراف راوغورځېد خلکو هم احتیاط وکړو د الله مهرباني هم ده کینی دې هسپتالونو کې به ځای نه ځکه چې دې 200 بیړۍ 204 یا 200 دغه بیډز دي دا عموما ډکو ښه بیا موږ سره وینټیلیټر 24 نه 29 پورې دي هغه که ته تپوس وکړې دا څنګه چلیږي واو موږ سره ښه تنظام دی د وینټیلیټر نه تر اوسه څونه کسان ښه شو لکه سکیل زه دا بار بار وایم دا ماته ډېر لکه هغه ذرایع چې دي هغه دا وایي چې موږ سره هېڅ قسمه داسې ښه ګوره اوس خو دا خبره خو هغوی نیګیټ کوي لکه زما ګوره د مختار صاحب سره ډاکټر مختار صاحب سره خبرې شوي دي هغې وایي چې موږ سره ښه سکیلډ لیبر هغې خو دا دعوې کوي چې سره چې کوم موږ چلو ښه بل یو بشیر خان خبرې خو ډېرې دي بجټ په 2020 کې څومره پورې چې کوم دی نو زموږ د ایم پي ایس ته تاسو چې څنګه وایي چې 8 ایم پي ایس دي په مردان کې 3 ایم این ایس دي که نه دا دوی ته میلاو دی تقریبا هسې اندازې نه او بیا دا دوی یوټیلایز کړی دی او که نه دا فنډ عموما لیس شي دلته کې اوس بیا داسې ده چې زه دا خبرې به اوږدېږي خو ټپس په ورکړو تنقید خو د سره نه مني دا خو موږ ته تنقید نه مني ګوره جي په پنځ دي ته غریبانو ته څونه میلاو شوی دی صحیح ده لکه چې چا ډېر کوشش کړی افتخار مشواني دی غریبانان دي که نه سیاسي غریبانان نه معاشي خو هغوی ماشاءالله ښه دي سیاسي غریبانان دی چې ځي ګوره اول خو په وزارتونو جګړه وه مردان ولې وروسته شو ډېرو خلکو دا وایي چې واسکټ یې ځان نه جوړ کړي چې ماته وزارت میلاوي ماته واسکټ یې جوړ کړي وزارت ګوره زمونږ بدقسمتي دا وه په تېر 2020-21 بجټ کې مردان پوره په پوره نظر انداز شو د هغې وجه څه وه دلته مؤثر نمایندګي زمونږ په کیبینټ کې نه وه عاطف خان د مردان یو آواز دی ټیک ده د حیدر خان نه پس که چا کار په صحیح معنو کې کړی عاطف خان دی لکه هغه سره 20 ځله زما اختلاف سي خو دا یو ده چې د مردان په مسلو باندې هغه پراجیکټونه که وګوري د اوورال مردان کې د هغه هم یو حلقه ده صحیح ده هغه هم د یو حلقې نمایندګي کې خو نه د ټول مردان نمایندګي په دې طور کړې وه چې د مردان لپاره په تېر دور کې هم فنډ ضروري دي او چې کله د هغه نیمګړتیا یا د هغه کمی موږ محسوس کړه دا شو چې تېر کاله منسټر نو په زیر عطابو په خپل حکومت کې اپوزیشن کې نو هغې دغه دا و چې هغه ته په خپله څونه فنډ میلاو شو زه تاسو ته وایم حالانکې هغه هم د پی ټي آی نه هم د پی ټي آی دي او دا نور هم د پی ټي آی نه دي نو بیا به خلک وشي دي تنقید کوي او ډېر مؤثر اواز و په پی ټي آی کې اوس هم دی هغه ټایم دی ګوره جي زما خیال دی چې یو دماغلو جی تاسو دغه ځنه خبره بیا چېونه پکې یو ګوټو کې قدر مو اخلو یو ورشان دمه د مینه پس به یو وارې بیا چاپېرچل پروګرام کې مردان نه تاسو ته هرکلی وایي کله بل شي کله راشي چل کې د مردان نه نیغ په نیغه او قدرمنو تاسو دا هم وایم چې زموږ د چا سره په دې خبره بالکل اختلاف نشته چې دا د کومې پارټۍ سره د کوم سیاسي ګوند سره دی یا د کومې حکمرانې ډلې سره دی یا نه دی زموږ اختلاف صرف په دې خبره باندې چې تاسو د ولس اواز جوړ شي که هغه یو اداره ده او که هغه چې کوم دی نو یو تنظیم دی او که هغه یو سیاسي ګوند دی که حکمرانه ډله ده او که اپوزیشن ډله ده بالکل بشیر خان تاسو دا خبره ده چې زموږ خو کار صرف مسلې روکل دی ما خبره کوله فنډ حوالې سره فنډ څومره میلاو دی فنډ دا چې 2020 او 21 کې موږ وګورو جي دغه ټول نه زورور ایم پی ایچ دی افتخار مشوانی دی په دغه کال کې هغه ته 200 میلیون روپۍ میلاو شوي دي مطلب فنډ اغستو کې او پنه استو کې اثر رسوخ کې چونکې عاطف خان زیر تابو نو د مقابله کې عاطف خان ته 100 میلیون میلاو شوي ٹھیک ده دغه سي عبدالسلام افریدي کم چې د مردان سټي صدر هم دی
او تحریک انصاف کې هغه منډې تړلې ډېر نږدې دی هغه 150 میلیون میلو شوي دي کم د دې مقابله کې نور چې کوم پی ایس دي بشمول دغه سره جمشید مامن صاحب کم چې اپوزیشن کې دی هغه تم 100 میلو شوي دي نور ته 100 میلو شوي دي دغه رنګ که موږ وګورو دا فنډ جوړېږي 950 یا 1000 سمثینګ میلیون روپۍ نو دا هیڅ هم نه دي د مردان ګوره دا په یو حلقه کې یو روډ نشي جوړېدی زیاتره یو ټرانسفارمر به ولګوي بجلی به ولګوي داسې یو پایپ لاین نشي لګولی دا د بجټ کې ښه که فرض که دغه ځای مؤثر اواز وي زمونږ په دې کیبینټ کې نو دلته بلا څنګه چې ما د سیورج خبر وکړه بل سره خو فیډرل منسټري هم شته که نه ګوره علي محمد خان چې دی که نه بلکل هغه به دا ویل هغه هم منډې والي دي هغه هم فنډ اخیستی دی ګوره جي زه که ووایم علي محمد خان ته هم خصوصي طور فنډ د صوبایي حکومت نه میلو شوی دی په دې دغه کې چې کم لکه دا خو د فیلډر خپل فنډ دی روړي ځان او دا ښه خبره ده موږ خو بار بار خپل سیاسي قیادت ته وایو چې تاسو تکړه شئ د مردان خلکو تاسو له منډیټ درکړي دا ځای نه چې تاسو فنډ روړئ دلته مسلې او ذاتي مسلې خو د هیچا نه حل کېږي نه دا پاسبل نه حکومت ته پر ګوره جي موجوده حکومت چې کومه ایجنډا وه په ځای پاتې ده روزګار نشته تبدیلي نشته داسې چې کوم دی نو خلکو په ژوند کې هغه دغه خلک جي دومره مجبوره دي که نه جي دا کرونا خو زه دا به زه ویم چې په دې حکومت خدای رحم وکړه دې باندې پرده واچوله صحیح ده او الله دومره رحم وکړو چې لکه دومره ایکسټریم حده پورې لا نه ړه ایکسټریم حده پورې لا نه ړه پردې په دې لاینس کې واچوله چې دې سره یو بانه میلو شو چې کرونا ده دا ده کینی دې خپل ایجنډا باندې دې څه وکړه صحیح ده دا کرونا راله خلک معاشي مشکلاتو سره دومره مخ دي ګوره جي دا په 2020 کې چې کله کرونا راله لومبۍ لهر حکومت دا وایي چې موږ په یوټیلیټي بلز کې خلکو ته ریلیف ورکړو دا په ریکارډ ده وزیر اعظم ها خلکو ته هغه د په ټریپل باندې په څلور په 15 ایسته واغښت سره د سود بیا په 3 میاشتې پس رالو صحیح ده اوس خلک په خیر غوښتو دغه سپید پوش خلک خراب شو سپید پوش طبقه ختمه شوه د دې ایجنډا څه شوه دی وی موږ به د بار نه خلک روزګار لراځي دی وی موږ به په 90 ورځو کې دا وکړو دا وکړو ډېر بهرحال غټه د وزیر اعظم صاحب ویژن دا و چې موږ به قرض نه لو هغه دونه غټ کچکول پیدا کړی چې ډوډۍ کېږي نه بل لکه وزیر اطلاعات دا هم وایي چې یاره موږ 4000 ارب چې کوم دی نو ټکسونه واغشتل او موږ نو تا خو واجد بھائی دا پر ریکارډ ده دا پر ریکارډ ده چې په تاریخ کې د پاکستان د ټولو نه سوا قرضې موجوده حکومت په کم په 3 کالو کې واغشت صحیح ده بل که تاسو خیال ګوره موږ سره په مردان کې ګوره ټوریزم ګوره جمالګړی ده تخبې ده او دا به دا ویم چې سری بالول دی او بیا ورپسې داسې راځه نو شهبازګړه ده چې کوم کې اشوکن تاسو دا خبره کې مردان خو ډېر ریچ دی اثار قدیمه والے سره دا چې موږ سره کم کندرات دي تاسو اشوک وګورئ په شهبازګړه کې په کم بت مت آثار دلته دومره دي چې مردان دلته دا چې کوم سره تخبې دا کم آثار دي د بت مت دا 2.5 کال راوند زاړه دي دغه سي د تخبې د شهبازګړې آثار وګورئ رستم کې وګورئ کاټلنګ کې وګورئ نو زما خیال چې مردان دغه حوالې سره ډېر مالدار دی ډېر ریچ دی او حکومت له پکار دی چې نه صرف د بجټ کې د دغه سیزونو بلکې ټوریزم ته د خلکو نظر او پام راوړي بالکل بشیر خان سره په دې اړه باندې یو ریپورت دی د شهبازګړي کې غاڼه کتونکو د اشوکن دور چې کوم انسکرپشن دي کوم لیکل دي او بیا په هغې کې د بدھ مت د دور پارچار او بیا د هغې ښایست ښکلا وغیره وغیره په دې باندې یو ریپورټ راځي چې نظر په مردان ضلع کې په شهبازګړه کې دا زړه راښکونکي آثار د اشوک بادشاه د دورې حکومت دي په شهبازګړه کې د دې آثارو اهمیت په دې وجه سیوا دی چې په دې منطقه کې د بدھ مت د دور دا آثار موجود دي په شهبازګړه کې په دې ګډ په خروشتي ژبه کې لیکل شوي دي حکم چې د اشوک د دور د بدھ مت د مذهب 14 تعلیمات موجود دي دا شهبازګړی دې ګډ ته ښکلې ګډ هم ویل کیږي دا لرغوني آثارو ماهرین د شهبازګړی ښکلې ګډ په هکله خیبر نیوز ته صدا رنګوي دا دلته د اشوکا احکامات دي یا فرمودات په تم ویل شو انګلیش کې وته ایډیټس وي د کې هغه آرډرز دي چې د بدھ مت تعلیمات او هغه بیا امپلیمنٹ کول یا عملاً په دغه کې راوستي دي دا 14 تعلیمات دي او اخلاقی خبرې دي دلچسپه خبره ده چې دې ته مقامي خلک ښکلې ګډ وایي ښکلې ګډ دې ته وایي چې چا دا لیکلي وي نو هغه ته به خزانه میلاویږي خو دا خو خلکو ویلي دي خو خزانه اصل کې دننه نه خزانه بار لیکل او په دې عمل وشي نو هغه خزانه ده
سر شهبازګړه خو د ستړو ځای په دې دغه باندې مشهوره ده، د سټورۍ سره مشهوره ده، خو چونکې دلته زموږ دا پروټیکټډ ارکیولوژیکل یو سایټ دی شهبازګړ راک ایډیټ، دا د اشوک د ټایم دی، نو د دې د وجې دا شهبازګړه ډېره زیاته مشهوره ده. اشوک 2 راک ایډیټس دي. اشوک بادشاه په 3 سنچري بي سي کې د دې علاقې یو بادشاه تیر شوی دی او دا بود مت والا کینګو دی دلته دوه ګټو باندې په خروشتي سکرپټ کې د بودیزم 14 فرامین لیکلي دي. دا یادونه وړ ده چې اشوک بادشاه د چندر ګفت ماریا زوی او په هندو مذهبي یقین لرو. دا کالنګا د خونړي جنگ نه پس اشوک خپل مذهب بدل کو او د بودھ مت مذهبي اختیار کو او د سترو ځای شهبازګړی کې هم د بودھ مت پرچار په دغه ګټ کړی دی. د دې ګټ معلوم وخت 222 قبل مسیح دی. کیمرامین کامران دورانی سره واجد هوتی، خیبر نیوز، مردان. جی قدرمنو دا شهبازګړه په شهبازګړه کې د اشوک د دور لیکل او بیا د باره کې دا هم ویل کېږي چې د برهمنزم ډېر زیات متاثر او بیا وروسته د بودھ مت ته راغی او د هغې نه پس چې کوم دی نو د دا لیکلو کړلو او د دې د لیکلو مقصد هم دا دی. ډېر خلک عجیبه عجیبه سوچونه په دې باندې لري چې یاره دا لیکل کله شروع کړي بیا لاندې ته ګډ لاندې خزانه ده او ډیش ډیش داسې خبره نشته. تاریخ دانان دا لیکي، خاص کر نسیم صاحب ډاکټر نسیم صاحب وایي چې دا په خروشتي کې دا لیکل دي او په دې لیکل کې د بودھ مت د دور پرچار دی او ټوریزم باندې که ستاسو خیال ډېر ښکلی رپورټ ما مې انجوای کړ. ډېر وخت شوي شهبازګړۍ ته اتفاقا نه یو تللی، ډېر دا خچو به موږ باندې شي. ښه موږ دا وایي چې لکه څه چیلنجز دي په روان وخت کې، ځکه چې دا ټوله سیاره چې کوم ده او دا ټول بوج د دې بجټ او د دې مردان ریجن، خاص کر که مردان ډویژن دی، دا ټول د شهرام ترکې په وګورو د علي محمد خان په وګو باندې دی. بیا ورپسې به دا وایم چې عاطف خان په دې کې ریسپانسبل ټول قیادت په وګو دی. موږ د تحریک انصاف له خلکو منډیټ ورکړی دی او اب دوه نه ګرمو ځکه چې پوزیشن کې خدا باندې کول د دې خلکو اواز پوچتول شي. اجي اواز اوچ دی اسمبلی فلور ګوره ټولو نه غټه خبره دا ده. یو خدا دی چې عاطف خان په دې خپل دور کې مردان کې پلای اوورز جوړ کړو، ومن یونیورسټي جوړه کړه، دغه شان چې کم دی نو اګریکلچر یونیورسټي شوه، نور لکه هغه بلا کار وکړو. بل ایل پی دور کې که ستاسو خیال ګوره د دې یو عبدالعلي خان یونیورسټي څومره کیمپس یې راغلی تر د چتراله پورې راغلی، نو دا د یو سړی بالکل نه و چې ګرلز کیډټ کالج یو تحفه ده د مردان دپاره، دا بالکل دا یو ډېر لویه منصوبه ده. خو دا خو په دې نه کېږي چې بس دا وشوي او مونږ کینو، نه صرف دا منصوبې مکملول دي. ګوره ومن یونیورسټي لا نه ده زمونږ دغه عبدالولي خان یونیورسټي پیز 2 پیز 3 باندې لا کار نه شروع شوی. صحیح ده. دونه لکه زمونږ سره بغض او عناد کېږي مردان سره چې عبدالولي خان یونیورسټي چونکې نوم عبدالولي خان دی، د تحریک آزادۍ ډېر لوی سپایي او ډېر لوی مبارز او ډېر لوی دغه سره اختلاف کېږي، نوم ولې بدل کا. صحیح ده. لکه شیرپو خان ویاره کې ټي ایچ دی خیبر ټیچینګ دی خو شیرپو دی نه دی. خو راشه دا مسله هغه شته کار ماربلې راغورځېږي، کارونه خرابېږي. دا پاملرنه پکار ده د خلکو لا چې دغه طرف ته لاړ شي. زمونږ ایم ایم سی چې کوم پیز 2 دی هغه په ځای دی. ګوره هغه که فرض که دغه 2-3 منصوبې زمونږ رن وې شوې بالکل په ټریک شوې، مردان ته ډېر لوی سکوپ بیا خصوصا چې اکنامک زون دلته راشي کې مونږ سره جوړېږي. او بلوز چې کله 28 تاریخ باندې وزیر اعظم صاحب تشریف وروړو افتتاح کړی و، نو دې نه موږ له پیاده څنګه الو چې دلته موږ سره سی کنه ټوریزم پکار چې دلته ټیک شي، دلته موږ ته په هوټلینګ باندې دغه پکار دی چې دلته خو هوټلې جوړ شي، خو دغه جوړ شي نو خلک په راضي ټوریزم طرف ته براشي. بل دا هم چې دا حکومت ته اسم نه کوي په دې روان بجټ کې موږ خبرو کو، صرف او صرف اتیرې منصوبې د مکمل کی هغې له د فنډونه پیدا کی که سوال کوي مینت کوي. وزیر اعلی صاحب لذي اوس خو شکر دی په یو پیج دی، بل اوس ما د ایم پی اګان په یو پیج ولیدل چې سلام خان افتخار مشوانی، ظاهرشاه تورو او توفیق انجم په یو سټیج نه زه خوشحاله شوم. زموږ سیاسي قیادت له پکار دی چې د مردان په مسلو مبارزه وکړي، بحث وکړي او په یو میز کې نه چې د دې حل څه دی تجاویز دی والي په پټو سترګو د منصوبې هم نه جوړي. ګوره د سیورج ما خبر وکړه، بر سنټر مې وکړه، دغسې چې کوم دی واجد پوي د نور د مردان د اوبو د سکلو صفا اوبه نشته، دا ټولې منصوبې د یوې حلقې نه دي، دا د غون مردان دی. او دا که پرس که مونږ حل کړو او دې سره سره د مردان کې چې کوم سکوپ دی د روزګار، دلته ګوره زموږ انډسټریل سټیټ دی. تاسو وخت ماته اندازه ده وخت بالکل کم دی. زما په خیال چې تاسو دا ټولې خبرې والو مورد او امید چې سیاسي مشرانو مو ګڼ کتونکو صنعتي زون په باقاعده توګه باندې افتتاح شوې ده او دا تقریبا 1000 کنال ځمکه ده او دا هم ویل کېږي چې 91% یعنی 91% په دې کې د چین برخه ده.
پکار ده چې په دې باندې هم کار وشي د هیلث حوالې سره چې کوم دی یو خبره ما کوله جي چونکې ټایم موږ ته کم دی ماته احساس دی کم ټایم موږ ته میلو شو تاسو چیرې ډرینج سیستم سیوریج سیستم د اوبو پاکې اوبه نشته دی د هیلث مسلې دي خو عموما که ستاسو خیال چې یو ادارې ته یو صحافي ورشي دوی ورته به داسې نظر ګوري چې ګنې زما خیال دا داسې کس راغی چې همدې به ما مانیټر کوي همدې ما خفه کوي حالانکې دا د امپلایز په فیور کې ده زه وایم چې یاره لکه یاره زه خو ته امپلایز پیور کې نشم ویلی ځکه خو هغوی پټېږي خو دا د مردان پیور کې ده صحیح ځکه چې امپلایز خو د هغې نه غلطۍ شوي دي د هغې نه ده کې خو چېرته هم چې صحافیان ځي د هر د صحافت او دا یو څیز اصول او ضابطي چې په هغې عمل کې زما خیال دا دی چې هېڅ ځای ته هاډلز نشته او هر ځای به ته د را روان اوس چونکې ګرمي ده دلته به مردان کې د ټرانسفارمر او د بجلۍ د لوډ شیډنګ ګوره دې باندې یوه مباحثه پکار ده ټیک ده دلته د بجلۍ کپت چې کوم دی نو هغه دومره نه دی څومره چې زموږ د بجلۍ ټرانسفارمر زړې دي تارونه زاړه دي د بجلۍ حکام دا وایي چې موږ سره بجلي ډېره زیاته ده خو زموږ سیسټم دومره ویک دی دومره زوړ دی چې موږ بجلي پرېږدو ډز څه نه څه ځای کې کېږي واجد به مردان مسایلستان دی بلا مسلې دي زموږ قیادت له پکار دی که هغه هر یو دی که هغه تحریک انصاف دی که پی ټی آی سره سره جماعت اسلامي ده پیپلز پارټي ده قومي وطن پارټي ده که عوامي نیشنل پارټي ده ټول د یو ځای شي چې د دې ښار د ترقۍ سوچ وکړو ډېره مننه بشیر خان بشیر علي صاحب تاسو مننه کوم ډېره موده پس تاسو سره نشست شو والله چې ما خو ډېر زیات انجوای کوم امید چې زموږ ولس به هم د دې نه ډېرې خبرې اخذ کړي قدرمنو په خورم دستګیر په نون لیگ دور کې د کامرس اینڈ انډسټریز منسټر او فیډرل منسټر هغوی موږ له ډېرې خوږې ګولې راکړې وې چې دلته به شکې سره یو زون جوړوو دلته به چې کوم دی نو په پښتونخوا کې به یو انډسټریل زون وي هغه تر اوسه پورې جوړ نه شو عمران خان اناونس کړی د افتتاح یې کړی خدای دې وکړي چې دې ته عملي شکل میلاو شي دا چې دا د ټولو صوبې په فیور کې په ملګرتیا کې دی او وزیر اعلی صاحب ته خصوصا دا وایم چې کوم ډک جیبونه ته راوړو او کوم منصوبې ته په مردان کې اناونس کړي دي نو کم از کم هغې ته لږ شان عملي شکل ورکړه خیر دی 100% په 90% ورکړه تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو پروګرام وکړ امید دی چې تاسو به خوښ شي همدې سره د پروګرام وخت قدرمنو پای ته رسي بل ځل به انشاءالله په نوې ډګر باندې د نوې موضوعاتو سره حاضرېږم د الله په امان خوشحاله سوکاله او بریالي اوسئ